السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو نن یو نوی خبر را مخته شوی دی. په پیښور کې جرنالست زکیه خان باندې نامعلومو کسانو تیزاب توی کړي دي. په کور یې ورله د شپې حمله کړې وه. دریم چت ته ورپسې دا کس ورختلی و، د شپې ورته ور ډبولی و چې دا ډیره مشهوره صحافي وه. صحافت به یې کولو. د شپې نه وخته ټایم و، ور یې ورته وډبولو چې زکیه خان ور کولاو کا. دی ورته انکار کولو. د کس ورته ویل چې خبره مې درسه ده، ډیره ضروري خبره ده، خو دې نه منله. خدای ډیره بیا هغې نه بعد مجبوره کړله ور کولاو کړو. چې څنګه ورته ور کولاو نو دې کس د بوتل نه سر لیر کولو څنګه پې رامنډه وهله. ډارې کې پې تیزاب توی کړل. تیزاب توی کولو سره دې ور بند کړلو او ها تیزاب په غور باندې توی شول. کور ته هم را دننه شو او بار هم ډیر زیات توی شو. دا تیزاب یې ولی اړول څه داسې جرم یې کړی و چې دې سره دومره غټ ظلم کوو. څه داسې واقعه مخته راغلې وه چې په دې باندې تیزاب اړول. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. که تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوي یې مهرباني وکړئ زموږ دا چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوا کې وساتلی نشان ووایي چې هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو زکیه خان چې دا دې به صحافت کولو، صحافت کې ډیر نوم و، ډیره مشهوره وه. دا کس د شپې راغلی ور ورته وډبو. د شپې نه وخته ټیم و چې زکیه خان ور کولو کا. تا سره زما خبره ده د ډیر اصرار نه بعد چې ور ورته کولو کو. دې کس بوتل نه سر لیر کولو او تیزاب څنګه ور اړول نو دې سمدست ور بند کړو او تیزاب د دوی په دروازه باندې توی شول. کور ته را دننه شو. ډیر خطرناک تیزاب و. هسې د الله په فضل باندې دا بد شوله. حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا کس موږ ته زر تر زره ګرفتار کړی چې دله موږ ته خپل انصاف ملو شي او مال دې پروټیکشن راکړی شي. دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. پاک وسټلی نشان ووایي چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.